السلام علیکم ملګرو بالآخر آئینی ترمیم پاس شو. خود افسوس مقام دا دی چې د جماعت اسلامی والا پکې چا یاد نه کړی یار. جماعت اسلامی والا غریبانان چې ډاکټر ذاکر نایک ته هم دعوت ورکړی خو ډاکټر ذاکر نایک هم جماعت اسلامی والا ته غیا وانه چوله نه د هغوی مرکز ته ورغی. بل طرف ته د جماعت اسلامی والو یو بل منافقت چې په تیرو ورځو کې د اسرائیل په حمله کې یو شیعه مړ شوی او د جماعت اسلامي والا په پوره پاکستان کې د هغه غایبانه نماز جنازه ادا کړې وه. خو افسوس چې پرونه بله ورځې د حماس مشر هغه د اسرائیل د طرفه په شهادت ورسېدو په یو حمله کې. د جماعت اسلامي والا بالکل هغه مذمت هغه غایبانه نماز جنازه خو څه کې د دوی د طرفه مذمت هم نه دی راغلی او ټوله شپه ورځ د دوی کار دغه دی په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف غب د دین علاوه د دوی بل کار نشته. ملګرو آئینی ترمیم پاس شو او د قومي اسمبلی نه حکومت پاس کو 65 ووټ ورته اچولې شوي دي په کثرت رای سره پاس شوی دی. خو د هغې باوجود پی ټی آی د طرفه د مولانا فضل الرحمن صاحب شکریه او مولانا فضل الرحمن صاحب یې اپریشیټ کړی دی ځکه چې په دې آئینی ترمیم کې حکومت د طرفه پی ټی آی ته هم داسې قسمه څه لیفټ نه و ورکړی شوی خو د هغې باوجود مولانا فضل الرحمن صاحب پوره اپوزیشن د ځان سره کړی د پی ټی آی سره ملګرو د آئینی ترمیم دا د پی ټی آی په حق کې شوی دی یا د نون لیگ په حق کې شوی دی نه. که دا کومه مسوده چې نون لیگ تیاره کړې وه که د هغې مطابق دا پاس شوی وی نو پی ټی آی ته به دې کې ډېر لوی نقصان و ځکه پی ټی آی د مولانا صاحب شکریه ادا کړه او د پی ټی آی والا دا خبره کوي د دوی بیرسټر ظفر هغه وی چې مولانا صاحب موږ د غټ نقصان نه بچ کړو خو اصل کې مولانا صاحب پی ټی آی والا د نقصان نه دی بچ کړي او نه د هغه دا مقصد د مولانا صاحب مقصد تمام سیاستدانان د دې نقصان نه بچولو او هغه الحمدلله مولانا صاحب بچ کړل. هغه خلک چې د علماو په باره کې به دا خبره کوله چې چندو کې پیسې په پھلنے والے مولوي نو نن د هغه مولانا ټول تاویده را تاویدل او مولانا صاحب د ډنډې په زور باندې د هغوی چې کومه مسوده وه او د هغوی چې کوم عزایم و ارادې وې هغې ورته په خاورو کې میلاو کړی. مولانا صاحب په خپله خبره ومنله د سیاستدانانو په حق کې او د عوامو په حق کې الحمدلله هغه ترمیم پاس شو. د دې کریډټ ټول مولانا صاحب ته ځي دا خو ټولې دنیا ته پته ده او تاسو هر څه ولیدل نو دا د پی ټی آی دپاره مولانا صاحب دا هر څه نه دي کړي بلکې سیاستدانانو دپاره کړي او په دې ترمیم کې الحمدلله مولانا صاحب د سود په باره کې هم تجویز ورکړی دی هغه هم پکې شامل کړي چې 2028 پورې به پاکستان نه د سود خاتمه کیږي. اوس حکومت د سود خاتمه کوي که نه کوي خو مولانا صاحب خپل فرض ادا کړو اتمام حجت هغه پوره کړل.